آصف چنان که قبل هم بحث شد و گزارش هایی که وجود داره در رسانه ها، به هزارها تن داعشی از عراق و سوریه زمینه مساعد شد که برایند به جای دیگه. گزارش بی بی سی ها که است که میلیون‌ها دلار مصرف شده و به هزارات و اسلحه و مهمات و به هزاران نفر داعشی توسط با کمک امریکا و متحدین اخراج شدن از رقم. یعنی در جنگ شکست خوردن، لیکن یک خطر یک من حیث یک قوت وجود داره. در کجا است کجا نیستی بحث جداست. این رقابت و این جنگ در عراق و سوریه در حال پایان یافتن است. جای دیگه که این رقابت ادامه خواهد، خصوصا بحث از افغانستان میشه. افغانستان یک نقطه دیگه یاد میشه که شاید این رقابت در افغانستان ادامه پیدا کنه. چه خیلی احتمال میبینین؟ از یک طرف آمدن داعش و از دیگر طرف وجود قوت‌های مثل فاطمیون و زینبیون بجای عراق و سوریه. آیا افغانستان و پاکستان و این منطقه مرکزی تقابل نخواهد شد؟ ولی خدمت شما عرض کنم که همونطور که پیشترم اشاره کردم، داعش با عنوان یک کتله منسجم که خودشان را دولت اسلامی می نامیدند، هم در عراق شکست خورده و هم در سوریه. ولی ما نمیتونیم بگیم که داعش از این دو کشور کاملا نابود شده. حرف خوبی را رئیس جمهور ایران حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد زمانی که به طرف سوچی روسیه پرواز میکرد گفت که داعش شکست خورده ولی نابود نشده. من مطمئن هستم که داعش شاید بعد از این منطقه‌ای را در این دو کشور در دست نداشته باشه، ولی عملیات چریکی و انتحاری خود بیشتر خواهد کرد و نشان خواهد داد که ما نمردیم، ما زنده هستیم و کار میکنیم. بله، داعشی ها از مراکزشان منتقل شدند. اعمال آمریکایی ها هم نشان داد که اونها هرچند گاهی مراکز داعش را در عراق و در سوریه و اینا بمباران میکردند، اما خیلی فرق میکرد بمبارانی که روس ها میکرد تا آمریکایی ها. یعنی گاهی میخواستن نشان بدن که ما مخالف داعش هستیم، مراکز داعش میزنیم و میخواستن که نشان بدن. بله. و روسیه واقعا مخالفت میکرد. روسیه واقعا میزد اونا را. آمریکایی ها میخواست به دنیا نشان بده که ما مخالف نیروی متعصب متحجر خونریز هستیم، دیگه ما هم اینا را بمباران میکنیم. ولی بمباران آمریکایی ها هیچ کدام تأثیری روی تضعیف داعش نداشت. همچنین خب گفته میشه که داعش اصلا CIA سازمان استخباراتی آمریکا روی مقاصد تأسیس کرده بود و اینکه داعش ماهیت آمریکایی داشت، خب با این همه جنایاتی که در کشورهای سوریه و عراق انجام داد، حتی یک عملیه در داخل اسرائیل انجام نداد، برای اینکه اسرائیل متحد آمریکا بود، به اونا اجازه نمیدادن. و الا اونا اگر جهاد میخواستن، اگر دولت اسلامی میخواستن، خب اسرائیل مثل یک جزیره خرد در بین کشورهای اسلامی هست، یک کشور یهودی. خب شما اگر مسلمان بودین اولین جهاد میرفتین با اسرائیل میکردین. خب این کار نکردن. به هر حال اونا بیرون شدن از اونجا. حالا
توسط کیها بیرون شدن؟ این گزارشاتی که گفته میشه که توسط طیاره های آمریکایی اونا کشیده شدن، شاید احتمالاً، چون ما کدام مدرک در دست نداریم و طور قطعی گفته نمیتونیم، اما این نیروها آب نشدن که به زمین برن، اینا هم جایی رفتند. به نظر ما که دولت مردان ما باید بسیار هوشیار باشه و همچنین ملت ما. هدف از تأسیس داعش این بود که یک حکومت تندرو و افراطی و خونریز که باعث بدنامی اسلام و مسلمانان شوه و اسلام به عنوان یک دین بدنام بسازه و همچنین بره تا قفقاز و تا آسیای میانه و تا روسیه، برای روسیه مزاحمت ایجاد بکنه. اهداف دراز مدت جهت خلق و ابداع داعش همین مسائل بود. حالا که داعش در اونجا شکست خورده، ما گمان میکنم که بهترین جا برای داعش و برای اهدافی که داعش را تأسیس کرد، بهترین جا میتونه افغانستان باشه، چون در افغانستان هم جنگ هست و هم مقدار از خاک افغانستان در اختیار دولت نیست و مخصوصا شمال افغانستان و حتی تا غرب افغانستان، اینها همسایه های کشورهای آسیای میانه هست که هر گونه تغییر و تحول در کشورهای آسیای میانه روی روسیه تأثیر گذاره و اگر داعش بتانه که افغانستان شمال غرب و غرب افغانستان در این جاها لانه کنه و نفوذ بکنه و با آسیای میانه خودشان برسانه، دیگه بازرساندن تا قفقاز و ماورای قفقاز و تا روسیه را برایشان آسان میشه و یک دردسر برای روسها خلق میشه. بله. لذا من گمان میکنم که تلاش بیشتر صورت خواهد گرفت که پایگاه بعدی داعش در افغانستان، مخصوصا شمال و غرب افغانستان، در نظر بگیرند. امین صاحب، یو تفاهم لپاره کار روان دی، خبرې روانې دي، روسیې نه نیولې تر امریکا پورې او دغه د سیمې هیوادونه چې دي دوی لګیا دي په خبرو اترو باندې یو مجموعي یو تفاهم رامنځته کړي. دغه تفاهم هم د دې هیوادونو د خپل منځي رقابتونو او هم د امریکا او روسیې کوم رقابت چې دی د هغې رقابتونو د منځه وړلو لپاره او د دغه جګړې د منځه وړلو لپاره کېږي. خو دا رقابت خو یوازې هلته نه دی محدود، افغانستان او نورو سیمو کې دغه رقابت ادامه لري. دا تفاهم به یوازې عراق او سوریه او یا منځنی ختیځ پورې محدود وي او کنه افغانستان او دغه نور نقاط چې هغه ګرم نقاط دي د رقابت هلته به هغې باندې به اغېزه ولري. څه فکر کوئ؟ زه خو په دې نظر یم چې د دې جنگ استمرار او ضررونه ټول اطراف په دې قناعت کوي چې په دې جنگونو کې د دې لپاره تفاهم بهترینه لاره ده. مثلا نن ورځ که چیرته په یمن کې کوم بومبست ته اطراف رسیدلی، د دې لپاره بله چاره نشته چې دوی د هغې لپاره داسې تفکر وشي چې هغه قضیه څرنګه وکیدای شي حل شي. ته زیات انداز پورې چې کوم رقابت د امریکا او د روسیې ترمنځ و، روسان په ډیر قوت سره غوښتل چې په دې ځای کې دوی برلاسي شي. دوی خپل ډیر سنگرونه په شرق اوسط او عربي ملکونو کې د لاسه ورکړي وو، لیبیا یې لاسه ورکړي وای، عراق دوی د لاسه ورکو او سوریه هم که دوی د لاسه ورکړي وای، نو بناً دوی هغه خپل ټول سنگرونه د لاسه ورکول او دوی غوښتل چې په بین المللي ساحه کې بیا د یو قدرت په حیث باندې راڅرګند شي. زه فکر کوم چې اوس هغه وخت امریکایان هم چې په دې ځای کې شکست وخوړ، هغوی به هم دې ته آماده وي چې لږ څه د نفوذ مناطق او تفاهم پکار دی.
زه فکر کوم دا تفاهم په افغانستان کې هم که چیرته په عراق کې په سوریه کې دا تفاهم راځي افغانستان کې هم کېدای شي دا د یو تفاهم دپاره لاره وي. نه بخښنه غواړم ولې وکړي امریکا اغیزې کې روسیه برلاسې وه د سوریې د رژیم سره رسمي معاهده درلودله او د هغې په نتیجه کې روسي تیارو وکولی شول چې بمبارد وکړي د داعش موازی د منځه ویسي. لیکن په افغانستان کې خو امریکا برلاسې ده، دلته اډې لري، دلته امنیتي او ستراتیژیک تړون لري، د افغانستان حکومت ورسره دی او که داعش دلته انتقال شي نو په ډیر اسانه کولی شي چې چین ته روسیې ته دردسر جوړ کړي. دغه برلاسۍ چې دلته دی دا ولې د لاسه ورکړي؟ دلته خو د یوې خوا خو داسې فکر کېدی شي خو د بلې خوا داسې فکر هم کېدی شي د تاسو احتمال داسې ګڼئ. زه وایم چې حتی د امریکایانو دپاره که چېرته په افغانستان کې تفاهم وشي ځکه چې روسانو دلته د طالبانو سره روابط، د چین د طالبانو سره روابط، د هغوی دپاره د کومک زمینې جوړېدل. دلته په افغانستان کې د جنگ او ناامنۍ او بېثباتۍ استمرار د خپله هم د امریکا دپاره یو نوع داسې دردسر دی چې په د دنیا په سطحه باندې هغه نه دفاع نشي کولی. زه په دې نظر یم چې که چېرته دا تفاهم دې ځای ته راشي امریکا غواړي افغانستان کې جنګ او بېثباتي دا د منځه لاړ شي. زه عمومي ذهنیت ښیم درته. نه عمومي ذهنیت د دنیا موږ څه کوو؟ د امریکا څوک چې تصمیم نیسي د هغې ذهنیت څه دی، د روسیې ذهنیت څه دی، د امریکا ذهنیت څه دی. په هغې ځای کې روسیه برلاسه شلله، کوم خطر چې ورته متوجه وو هغه تقریبا لرې که ترکیه د همدې سیاستونو په نتیجه کې د امریکا نه لرې شلله. لیکن په افغانستان کې وضعیت فرق لري. نو د امریکا ذهنیت تقاضا څه ده چې دا رقابت دلته دغه اور چې پالته بل هغه دلته بل کیو کنه. زه په دې نظر یم چې حتی د روسانو هم که تاسې د دوی تصریحات حتی کله چې د ترامپ قدرت ته ورسید ډیره خوشبیني د بوتین په همدې کې وه چې د دوی ترمنځ تقارب بین المللي مسایلو کې دا د عموما د منطقې د ثبات لپاره مفید دی. د روسانو ډیره سرګرمي په افغانستان کې دا ده چې امریکایان داعش د دوی په خلاف د دوی حدودو ته ورولي او د دوی د امنیت لپاره د ستر ګواښ دی. بناً که تفاهم داسې ایجاد شي چې داعش پس د دې د امریکایان روسانو ته د اطمینان ورکړي چې دلته داعش د دوی په خلاف باندې نه استعمالېږي، نو بناً په افغانستان کې د یو تسویې لپاره هم د لارې جوړتیا لاره ده. ځکه خو تنها یو تعداد کسان که چېرته په امریکایي سیاست جوړونکو کې داسې وي چې منطقه بېثباتۍ طرف ته بوځي، خو ځینې اقلیتونه او پالیسیسات داسې هم شته چې نه امنیت که چېرته ممکن شي حاکم پالیسیسان څوک دي؟ نه دا خبره پالیسیسان څوک دي؟ امریکا حکومت اوس چې نه ولې سناتوران د امریکا اکثره د خبره کوي چې د منطقې د امنیت لپاره لاړ شو. زه صرف دا احتمال مطرح کوم چې که چېرته داسې وشي حتی زموږ هم ګټه په دې کې ده چې که چېرته کاشکې وشي بهترینه ګټه زموږ، یعنې که داسې یو توافق د امریکا او د روسیې ترمنځ راشي چې راځئ نور جنګ نه کوو، داعش او طالب او دغسې قوتونه یو بل په ضد نه استعمالو او داسې تفاهم طبعا د دې قوتونو موږ خو به پکې نه خو زموږ د تقسیم په سر یو تفاهم به وي چې موږ څنګه تقسیموي، څوک د چا په برخه رسېږو، په ترتیب جنګ نه خو به خلاص شو. لیکن د دې احتمال تاسو څومره ګڼئ؟ یعنې په هغې ځای کې امریکا تحلیل داسې دی چې ماته خوړل د فتن د داعش په دغه جګړه کې دلته ولې دغه ماته قبوله کړي؟ یعنې دغه تفاهم افغانستان ته ولې سرایت وکړي؟ زه صرف دا شی وایم چې په سیاست کې دا خبره نشته چې دا کار ممکن دی چې ونشي. زه وایم چې د دې نظر سره باید کومک شو، یعنی په څرنګه کومک شو چې هغه د ذهنیت جوړولو او ذهنیت ورکولو او په دې مسایل کې چې اصلا امریکایان که چېرته دلته د روسانو سره تفاهم په داسې شکل سره وشي چې هغه دلته داعش د دوی په خلاف استعمال نشي، هغلته طالبان
هم په دې شکل سره وهڅول شي چې په افغانستان کې یوه داسې سیاسي تصویر رامنځته شي چې هغه کې امنیت رامنځته شي، هغه نه د دې مځکه نه د روسانو په خلاف باندې وکارول شي او نه هم امریکایان د دې مځکې نه د استفاده وکړي چې د دې ملکونو د امنیت لپاره مشکل دلته جوړ کړی شي. زه فکر کوم چې دا احتمال وارد دی چې وشي. خدای دې چې دونه شریف شو دواړه او بیا خو لا خدا ده چې امریکایان خپل کډم بار کړي، بیا نو افغانستان کې څه کوي که دې شي نه لاسواخلو خو بیا دې ځي. همت صاحب تاثیرات په افغانستان بلکې په مجموعي رقابت باندې د روسیې او د امریکا چې دی دا یوازې افغانستان هم نه دی، د چین په سواحلو کې د پاسفیک په منطقه کې دغه رقابت جریان لري او بلکې لا اوس خو زیاته توجه د امریکا د پاسفیک آسیا پاسفیک سیمې ته ده. نو څه فکر کوئ دغه تفاهم کوم شي؟ ځکه تاسو مخکې ویل چې ډېر ننګونې لا شته، د عراق د انفجار په حالت کې دغسې قرار لري، د ایران او د سعودي ترمنځ سیالۍ نه ښکاري چې هغه حل شي، خو که تفاهم راځي دا به یوازې عراق او سوریې ته وي او که نه احتمال د دې ګڼئ چې عمومي او د امریکا او د روسیې ترمنځ تفاهم هم رامنځته شي؟ دې کې خو شک نشته چې د سوریې د حل فورمول به یو ډېر لوی میزان وي د دې دوو سترو قدرتونو په اصطلاح د اعتماد د ایجاد لپاره. یعنې دا به موږ ته ثابت شي که چېرته د سوریې په بحران کې دوی کامیابه شولو نو دا د یو اعتماد د پیدا کېدلو یو تقریبا آغاز دی. طبعا دا به په موږ باندې او په نورو مهمو پیښو باندې به اثر لري. اوس سړی وګوري بخښنه غواړم دغه اعتماد چې پیدا کېږي دا د یو شکست نتیجه ده چې د روسیې د مداخلې په نتیجه کې رامنځته شو. ولې دا په نورو ځایونو کې سرایت کې همدغه شکل ولې په افغانستان کې وشي په نورو ځایونو کې؟ ګوري چې د دنیا خو ډېره وړه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دنیا ټولې پیښې یو له بل سره یا یو په بل باندې اثر لري. که نن په سوریه کې مثلا بحران ده د دې اثر خامخا پر افغانستان هم ده او که په سوریه کې صلح راځي د دې اثر به په ټوله سیمه او په منطقه باندې بې شکه محسوس کیږي. کوم شی چې زه ګورم هغه دا ده چې د شورای امنیت کومې فیصلې چې وي یا هغه یو پریکړه لیک چې دوی ورته 2450 فیصله لیک وایي او په هغې کې څو مهم ټکي وو، هغه دا و چې یو موقته دوره به پکار ده چې جوړه شي او دومه خبره دا و چې یو اساسي قانون طرح شي، درېمه خبره دا و چې انتخابات ترسره شي او څلورمه خبره دا و چې د حافظ الاسد سرنوشت به څنګه وي. په دې کې اختلاف و سره له دې چې تقریبا په آستانه کې ناستې شوي دي او په ژنیف کې هم تقریبا ناستې ترسره شوې او اتمه ناسته یې څو ورځې بعد څو ورځې په دې راتلونکي په دې هفته کې ده. په دې 8 یا 14 ناستو کې دا 3 مسایل تقریبا حل شوي دي. ما چې د اسد بیانیه واورېدله او د اسد ملاقات له پوتین سره په ښکاره ډول سره پوتین په هغه مجلس کې چې ټول هغه جنرالان هم حاضر وو چې په سوریه کې د اسد په نفع باندې جګړه کړې وه، یا د اسد په نفع یا د روسیې په ستراتیژي پر بنیاد باندې. او اسد د ټولو نه مننه وکړه، د پوتین نه په سر کې او دغو جنرالانو نه، حتی په یو داسې انداز کې پوتین ورته ویلي چې یقینا چې بشار اسد به دا جنرالان له نومونو سره هم اشنا وي، اکثره به یې پېژني، ځکه چې خو واقعیت ته روسیې چې کوم نقش په سوریه کې ولوبوه اسد ته ډېر څرګند ده، موږ ته هم څرګند ده. نو د دې نه معلومېږي چې اسد هم دې ته حاضر شوی ده او غرب هم دې ته تن ورکړی ده چې د موقتې دورې لپاره اسد ومني. نو دغه یو لوی تحول ده. دا اوس چې په ریاض کې هم کومه غونډه روانه ده، یعنې د مخالفینو هغه کسانو چې استعفا ورکړه د هغوی په راز کې مثلا ریاض حجاب چې د دې مذاکراتو د شورا په اصطلاح یا د هیات مشر و او د سره نورو کسانو 11-12 کسانو استعفا ورکړل، هغه هم هغه کسانو چې ډېر ناکام خلک، یعنې حقیقت دا امر دا ده چې دوی په مذاکراتو کې متشدد و، یعنې هغه لوری چې تشدد تاییداوه هماغسې خلک و چې هغوی ثاني نه وایستل شول. دا هم یو مقدمه ده د دې لپاره چې سعودي هم تفاهم رامنځته شي، دې ته تن ورکړی. نو دغه تفاهم به افغانستان ته هم سرایت وکړي که نه؟ دا صحیح ده چې موږ وایو چې
یو ځکه کې جګړه رامنځته کیږي هم اغیزې نور زون ته صلاحیت کوي او سوله رامنځته کیږي خو ما مخکې ویل چې هغه سوله د یو شکست په نتیجه کې رامنځته شوې ده چې د روسیې د برلاسۍ په نتیجه کې رامنځته شو. په افغانستان کې دا برلاسي امریکا لري نو اغیزې یعنی دلته امریکا کوشش وکړي چې هغه شکست دلته تلافي کړي. زه په سوریه کې د بعضې تحلیلونو سره موافق نه یم چې په سوریه کې چا شکست وخوړ او څوک کامیابه شول. ظاهرا د سوریې وضعیت لا تر اوسه پورې د دې وړ نه ده چې موږ اخري ټکی ورته کېږدو چې فیصله وکړو چې فلانی کامیابه شو فلانی شکست خوړلی ده. تر اوسه هم لاره پاته ده چې هغه لاره باندې باید په ډېر دقت سره ټول طرفونه ولاړ شي. خو یوه کامیابي چې زه وینم هغه دا ده چې په دې جنګ کې تقریبا په نهایت د جنګ کې ټول طرفونه ستومانه هم او ټول طرفونه په دا څه چې شوي دي راضي هم ول او څه چې کېږي دې ته هم تن ورکړی ده. نو همدغه یو ښه فرمول ده کېدای شي د همدې پر بنیاد باندې ګر چې په سیاست کې ډېر په معاصر سیاست کې اخلاقو ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي چې موږ ته یو ارزو ولرو او ورته دعا وکړو چې خدای دې هدایت ورته وکړي. دا خبرې دلته ډېرې هغه نه لري. سیاست د قدرت جنګ ده. دا ستر قدرتونه د خپل قدرت زیاتولو لپاره د رقابت او د کشمکش لاره اختیار کړې ده. دا یو ډیر لوی بحث ده چې مثلا موږ د کومې نظریې پر بنیاد باندې نتیجه ګیري وکړو چې امریکا او روس به په افغانستان یا سوریه یا په عراق یا په نورو ځایونو کې دوی زمونږ د سرنوشت په سر باندې او تفاهم ته ورسېږي. زما په خیال باندې یعنی دلایل څه دي هغه تفاهم ته رسېدل خو باید دلایل ولري. الته خو دلایل شته. دلته څه دلایل دي؟ آیا دغه کافي دلایل وجود لري چې په دغه مجموعي رقابت کې امریکا او روسیا د جګړې او د تاوتریخوالي په ځای فرضاً همکارۍ ته مراجعه وکړي؟ یعنی د دواړو ملکونو یا ګر چې امریکا لوی قدرت ته یعنی نسبت روسیې ته، خو روسیې هم د پخواني حالت نه راوتلې ده او دغه کوم اکتونه چې سړی د پوتین ګوري یعنی داسې ښکاري چې یو نوی فرهنګ په اصطلاح په روسیه کې رامنځته شوی، دغه ستراتیژیک فرهنګ چې زه ورته وایم. یعنی پوتین تقریبا د پتر کبیر چې په روسیه کې تیر شوی ده د همغه ځان پیرو بولي او داسې ښکاروي چې زه همغسې چې روسیه ده. ما روسیه کړه او هماغه روسیه ده چې پتر کبیر یې درلود او اوسنی معاصر پتر کبیر زه یم. نو د داسې اکتونو نه یا د داسې ژستونو نه او په مقابل طرف کې هم د امریکا حرکات او ژستونه داسې ښکارېږي چې دغه تقابل یا دا کشمکش دا به په لنډ وخت کې سره ته پای ته دومره اسانه نه ده چې ډېره زیاته مننه. کورم ودان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل.